ربي ازم ربا اجعل هذا البلد وګرځو دا ښار امنا زید امن. نو ابراهيم عليه السلام لومبي دعا د امن وخت دی ځکه چې امن دا د یو ریاست د کامیابی د ټولو نه بنیادی اساس او بنیاد چې دی هغه امن دی. نو که په یو ځای کې د هر اعتبار سره معیشت او معاشي هر اعتبار سره ډیر زیات پرمختګ وي عروج وي ترقی وي خو چې امن نه نو ټول نعمتونه چې هغه هیڅ وي دغه هیڅ حیثیت نه وي. دی وجنه حضرت ابراهيم عليه السلام امن غوښتي دي او چې کله په یو معاشره کې د یو معاشري خلق د الله رب العالمین احکامات په عمل کوي د الله جل شانه د نعمتونو ناقدري او ناشکری کوي نو بیا رب کائنات چې د ټول نړومبي چې کوم نعمت انسان نه اخلي هغه د امن او امان صورت حال دی. او دا مثالونه قران کریم کې الله رب العالمین ذکر کړی دی وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه. فرمایي چې یو مثال دوی ته بیان کا چې یو قوم چې ډېر په امن او سلامتیا سره ژوند کو مطمئنه اطمینان سره ژوند کو یاتیها رزقها رغدا من كل مکان هر طرف نه د دوی رزق چې دوی تر روانو فكفرت بانعم الله بنا شکر کړه د الله د نعمتونو فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله سبحانه وتعالى په دوی باندې د خوف د لوګي او د خوف او هراس عذاب په دوی باندې مسلط. معلومه شو چې کله د یو خار د یو ملک یو قوم خلق چې هغه په ناشکری کې د ناشکری په بیماری کې مبتلا شي الله رب العالمین د ټول نړومبي چې د دوی د امن او امان چې کوم نعمت دې داتي واخ لکه زموږ استاد مثال همدغه ملک هر طرف ته امن او امان هر طرف ته فراخي او هر طرف ته د الله جل شانه نعمتونو به شمار نعمتونه امن او سلامتیا بیا موږ تاسو ناشکری وکړه من حيث القوم اکثریت د زموږ استاد چې دغه ناشکری وکړه د نعمتونو سرنګي زموږ استاد د دین نه لريوالي د الله د احکاماتو په عمل کول زموږ استاد لایف سټایل د اغیارو د الله د دشمنانو زموږ استاد وادونه زموږ استاد رسم او رواج سده هندوانو سده يهوديانو سده عیسایانو او هغه ټول چې کوم د کوم مقصد لپاره چې د ملک اغشتل شو لا اله الا الله محمد رسول الله هغه کلمې سره هغه نعری سره هغه شپږ لکه چې کوم خلکو قرباني ورکړي و هغه سره مونږه من حيث القوم غداری وکړه خیانت مو چې د کوم لا اله الا الله په بنیاد باندې د ملک آزاد شو د کوم نفاذ اسلام د لپاره د اسلامي نظام د لپاره د قران کریم د دستور د لپاره د ملک آزاد کړی شو او د دې لپاره شپږ لکه نه زیات ویني ورکړي شو د هغه نظام سره بغاوت وکړي شو هغه نه انحراف وکړي شو نو الله تبارک وتعالى چې هغه امن هغه په خوف باندې بدل کو هغه سکون هغه په پریشانی باندې بدل کو نو د ټول نړۍ د الله تبارک وتعالى طرف نه چې مصیبت راځي د امن او امان د اغشتلو په صورت باندې راځي.